اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د سچ نیوز نیټورک نه پنیغه تاسو راي سره په پروګرام کې د یونې مل مسره حاضر یم په پروګرام کې ملمت د تاسو زهر کلمه ما السلام علیکم ریاض بھائی تاسو اول خپل تعارف لیکتونکو ته وکړئ. وعلیکم السلام فاروق بھائی زه خو تاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم او زه خاص کر دغه د سچ نیوز نو زه خو محمد ریاض مې نوم دی او د اوسکۍ سره تعلق لرونکی یم او یوت کو دغه ته ولاړ یم. ریاض بھائی زموږ د کتونکو ته لږ تاسو دا وضاحت وکړئ چې د حکومت په کاغذونو کې د یوت اختیارات سری دا ورته لکه بعضې هغه د کتونکو ته فاروق بھائی د یوت اختیارات خو ډېر زیات دي. حکومت دونه دغه نه دی چې یاره په آل پاکستان کې د یوت ممبر یې جوړ کړی دی نو دی خو دې لپاره جوړ کړی دی چې یاره دې سره اختیارات ډېر زیات دي. زموږ کوم سابقات دغه چې راغلی و د یوت دغه نو اوس دا پته نه لګي چې هغه د دې دغه نه و یا پسې منډه نه ده والي نو دې له خو ډېر زیات د ینګ سټار دپاره ډېر د گیم دپاره خاص کر د ینګ نوجوان دپاره ډېر دغه راځي فنډینګ راځي نو انشاءالله چې زما په دا دغه چې که پاس شوم نو د ینګ نوجوانانو دپاره دا فنډ چې کوم راځي د دې د کلي ته راوښکلو لپاره انشاءالله زما کوشش به وي چې دا فنډ زه زیاتتر نوجوانانو ته دغه کړم. ریاض بھائی تاسو د بعضې داسې کینډیډیټ چې هغوی د آزاد نه ولاړي بعضې پارټۍ نه تاسو کوم حیثیت لرئ د پارټۍ نه او که د آزاد نه؟ فاروق بھائی زه خو د پارټۍ له ولاړ یم جمهوریت اسلامي د پارټۍ له ولاړ یم نو ریاض بھائی خدای دې وکړي چې تاسو د دې ممبر قابل شئ او کسان نور هم ولاړ او که چېرې تاسو له الله تعالی دا مقدره کړه دا مشري تاسو په اوږه باندې راغله نو تاسو به د دې کلي د دې نوجوانانو به خدمت د دې کلي خدمت په کومه طریقه باندې او څنګه به کوئ؟ فاروق بھائی اول خو به دا دغه چې که چیرمین څوک راغی یا پسې زه انشاءالله چې که هر څوک زما دغه دی که زه پسې دغه شوم پاس شوم نو زما به اول دا دغه چې یاره د جینکو سکول او د هلکانو سکول دا د ما د چیرمین سره به دا دغه چې یاره زر تر زره چې دا های سیکنډري سکول شي په دې باندې زر ایکشن دغه کي او دویم دا چې کوم زمونږ دغه دی د ارشاد بھائی د کور لاندې کوم واټر دغه ولاړ دی چې پلانټ دی چې دا زه دغه کومه بحال شي بیرته چې دا دغه شي کم دغه چې پکې خراب دی او دا زر تر زره بحال شي او دریم دغه دی د اوسکۍ کې د ګراوند دغه دی چې انشاءالله په ګراوند باندې به دغه کوو چې ګراوند موږ زر د نوجوانانو ته دغه کوو چې هر ځای کې دغه نو په ګراوند په دغه باندې به زمونږ دا کوشش چې ګراوند ته چې زه به د 15 کال لپاره انشاءالله چې خپل دغه به وله کوم چې ذاتي دغه ما خو د مخکې هم دلته دغه کړی خو دلته د ټرانسفارمر مسله وه چې د هغې د وجې له دغه شو د مسله یې جوړه کړه هغې د وجې موږ دغه کړو کلیوالو ډېر دغه کول چې یاره دا تاسو انشاءالله چې د کلي له لږ باري نو بیا به پای باندې به دغه کوو نوجوانانو دپاره به دا دغه ټیمان دي فوټبال ټیمان دي والیبال ټیمان دي هغې دپاره به ستاسو پلانینګ ستاسو د هغو لپاره به زمونږ دا دغه چې یاره چې د هغو کم سامان دغه نو چې کټ میټ یا دغه انشاءالله د هغې دپاره به دا کوشش کوو ارشاد بھائی چې د هغو ته دا دغه کړو پرووایډ کړو دغه لپاره. ریاض بھائی اخره کې د قوم ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ فاروق بھائی دا پیغام دی زما چې زمونږ کم کینډیډیټ ولاړ دي نو په دې کې دا دغه دی چې یاره بھائی څوک هر چا له دغه کوي څوک خوښوي هغې له ووټ ورکړي. دویم دا خبره چې د نفرت او د دغه نه کوي چې یاره زما دا دغه دی په دې کې ځکه چې دا خو د 31 تاریخه پورې دغه دی بیا اډوله د دغه کینډیډیټ اډوله دا دغه نه چې یاره دغه د خپل هر چا سره دغه برابري خو چې چا ولې ووټرونه ورکړي د هغو په منځ کې دا نفرت او پیلاو شي نو زما دا دغه دی اوس خاص کر زما کلي ته چې د نفرت اډوله دغه پکې دغه کوئ ما چې نفرت پکې دغه نشي رښتې او دوستي او دغه پکې مه خرابوئ نور در چې خپل دغه دی ووټ دی او چې څنګه دغه باندې استعمالوئ خپل سپورټ دغه کوئ سپورټ کوئ خپل دغه به زما دا چې نفرت پکې مه دغه کوئ. د ریاض خان مطلب دا دی چې به د الیکشن دی دا به راځي یوه میاشت پاتې ده او موږ داسې وکړو چې څوک هر قسم خپل کانډیډیټ ته خلک خوښوي چې چا ته ووټ ورکوي هغې ته دې ورکړي خو لکه نفرت دا دی چې فشار فساد ونه سي څه پریشانۍ نه راوځي د الیکشن داسې دی چې د هر کې 15 کاله پس راځي او زمونږ ګاونډ دی زمونږ ورورولي ده زمونږ غم ښادي ده په یو غم ښادۍ کې موږ ولاړ نو موږ داسې وکړو د ریاض مطلب دا دی دغه دا یو دغه دی پیغام دی د خلکو ته قوم ته چې یاره شر فساد ونه شي پریشانۍ نه رانه شي او موږ به د الیکشن کوو ښه په خوشحالۍ به کوو موږ به کلیوالي هم کوو موږ به الیکشن کوو په الیکشن کې به خامخا چې یو دوه کانډیډیټ ولي هغه یو
یو بل سره پریشانۍ نه راځي نو موږ به پریشانۍ ته انشاءالله دا نه پرېږدو فاروق خان ته اختتامي الفاظ چې دی نو زموږ د دې کتونکو دپاره استعمال کوو بیانې مهرباني د ریاض صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او د ارشاد صاحب خبرې هم تاسو واورېدلې په دې باندې عمل موږ له پکار دی بیا خاص کر په دې اخیره سوال باندې چې کوم د دې علاقې د 31 تاریخ باندې چې کوم الیکشن دی نو دا یوه ورځ دا خبره موږ بار بار کوو په هر پروګرام کې کوو چې دې لپاره موږ خپلې رشتې د یو بل سره دوستانه رشتې د یو بل سره چې کوم دی نو په دې باندې بداوالی رانه ولو د یو بل سره بغض او کینه حسد هم ونه ساتو بل خبره دا ده چې زموږ دا سچ نیوز دی نو دا مونږ د دې لپاره دی چې مونږ هر چا ته ځان ورسوو یا څوک بې خبره دي باخبر شي د دې سچ نیوز نه او چې زمونږ مقصد هم دا دی چې مونږ هغه چا ته ورسوو یو مظلومه دی یو ځای کې ظالم دی یو ځای کې بې خبره دی یو ځای کې خبره پوهه دی یو سړی کې ناپوهه دی پوهه سړی ولې کې ناپوهه پوهېږي نو دا به زمونږ دغه میشن وي دا میشن مونږ قایم او دایم ساتو تاسو چې کوم دی نو زموږ د سچ نیوز کیمرا د هر وخت حاضره ده کله هم تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ هر څه چې که څوک انټرویو کول غواړي که څوک د دې علاقې خدمت کول غواړي په هره طریقه باندې نو زموږ سره رابطه کوي دا هغوی ته مکمل دا سچ نیوز هم دا ردو دی دا به د عوامو ته د دې کیمرې په سترګه باندې عوامو ته به خپله خبره رسوي که څوک د خیر ښېګړې کار هم کوي نو موږ ته به بلکل باقاعده رابطه کوي موږ چې د کلي کسان یو د بل ځایګینو یو او موږ به هغوی ته چې دا په هر ځای کې دا یوازې اوسه کوي نه که دا چوهو ده که دا ټیسو دی که دا په دې علاقه په هر ځای کې دا اواز چاته رسي نو هغوی ته زموږ کیمرا زموږ اواز د سچ نیوز اواز دا ته هر وخت چې کوم دی نو دا ورته چې کوم دی بلکل حاضر به او د هغوی اواز به هغوی ته بلکل چې کوم دی د کیمرې په سترګه موږ رسوو خپل پروګرام راغونډول غواړم د بل پروګرام پورې ستاسو نجات غواړم د الله په امان